بسم الله الرحمن الرحیم. ټول اوریدونکو لیدونکو کتونکو السلام علیکم. لکه څنګه تاسو ټول ته پاته ده فلسطین سره کوم شان سره ظلم کېدلو، واحد ایران و چې هغه ټایم کې د فلسطین مظلوم او आवाज یې اوچتولو تر دې پورې چې نن خپل هغه د ایران مکمل طور باندې د یهودو او نصاراو مقابله لپاره پڅېدلی دی او ایران باندې کومه حمله وشوله، بلکې قرآن مجید کې هم وتهیي چې ای مسلمانانو تاسې د یهودو نصاراو ملګرتیا او دوستي مه کوئ، ویلي چې دوی خپل منځ کې دوستان دي، که تاسې څوک یې دي دوستي کوي نو دا به بیا دوی سره شمار کېږي. پکار دی چې نن موږ ته دغه مظلومیت دپاره چې په فلسطین کوم ظلم کېدلو هغه ټایم کې خو موږ نه پاڅېدلو، نن ایران د ایران سره کوم ظلم کېږي د دې دوران کې که موږ نه پاڅېږو ایران چې ورسته یهود نصارا د ټول اسلام دیخ نه دي، خو چونکې دوی داسې کوي چې یو ځای مو وایي نه مو هغه کوي موږ کې نفاق راولي مو بیله بیله ووایي، خو خدای د دې کې دوی کامیاب ما کړي انشاءالله. نن موږ شکر الحمدلله پاکستان ښه ټیک طریقې سره او نور اسلامي ممالک هغه دي دې کې ښه بھرپور دی ایستاده ښه دي ایران سره مدد کولی کې او مو باندې کوم فرض دی خپل واسه پورې پکار دی چې مو ایران سره خپل هم آواز جوړ شو او دې سلسلې کې چې جمعې ورځې کوم پروګرام کیږي کوم ریلی کیږي د ټولو مؤمنانو په خدمت کې زه خپل طرفه دا عرض کوم چې پکار دی چې کوم دکانداران دي دکانونه یا بند کړي او ټول مؤمنان لمانځه نه وروسته دغې ریلي کې شرکت وکړي او خپله اسلامي فریضه ادا کړي. خدای د ایران ته فتح ورکړي، اسرائیل تباه و برباد کړي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.